السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، انسان چې چا سره مینه هغه غواړي چې د ما سره او د خپل اولاد سره، د مور او پلار سره، د رونو خویندو عزیزانو سره د سړي مینه فطري طور سره، بیا هغه مسلمان رور په دنیا کې د هغه سره تعلق هغه په دین او په تقوا په لحاظ سره خوښ وي، د هغه سره مینه. بیا د هر مسلمان خپل اکابرو چې هغه ائمه مجتهدین حضرات دي، مفسرین محدثین دي، فقها دي، تیر شوي دي، علما دي، د امت باندې د هغې ډېر احسان دی، هغوی سره مینه. اولیاء د امت د هغوی سره مینه. خپل مشایخ چې ښه لارې ورته ښودي د هغوی سره مینه. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام، د هر یو مسلمان په زړه کې د هغوی سره انتهایي مینه ده. بیا په خپله سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هر یو مسلمان مینه ده. که چېرې سړی دا غواړي چې چا سره چې زما مینه ده د دې زیارت مې کېدی، دې سره وی په دنیا کې، په برزخ کې، په آخرت کې د هغې طریقې او لارې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس رالو، مختصر بیانوم، پوره حدیث نه. تپوس یې وکړو چې قیامت به کله راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل قیامت دپاره څه تیاری کړی؟ وی ډېر زیات نفلي اعمال خو مې نه دي کړي، خو د الله رسول سره مې مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل المرء مع من احبه، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. سړی به هغه چا سره چې چا سره مینه.
حضرت انس رضی الله عنه چې د دې حدیث راوی دی هغه فرمایي چې مونږه یو په اسلام راړو باندې ډېر خوشحال شیو چې کله مسلمانان شو ایو دا غین رستو بیا په دې ټکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خوشحالي او سرور مونږ درو رسېدو دومره په بل یو څیز نه او دا ځکه چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه نو د دې کې تسلی ده چې سړی به هغه چا سره مطلب دا دی که د دنیا دا دور ختم شي بیا به هم مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت بلال رضی الله عنه چې وفات کی خزه خپه وه او ورته وی چې ولې خپه یې غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبا کل ہماری ملاقات ہمارے دوستوں سے ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ہماری ملاقات دا خود خوشحالی خبر ده زمانه مخ کې غي تللی دي د پاغي پسې روانم او تقریبا صحابه کرام چې وفات کېدل هغه په دې خوشاله زمونږ ملاقات به په ورځ د قیامت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل رونه بایگان صحابه کرام چې د الله د پاره دوستی و د یو بل سره غي سره به زمونږ ملاقات کی هغه به مونږ وینو بیلیږي ونه نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې کله هر یو انسان دا غواړي چې زما اهل عیال زکه هو چې سړی وفات شینو په مرګ باندې د هر یو کس یقین دی د هر یو کس یقین دی سړی به مري لیکن چې کله وفات کیږي نو خپل خپلوانې خپي د چې ترسو پورې هوش او حواس برابر وي او پويږي دیم خپي چې روانم د دین او غجوندي وارثان چې کوم پاتې نو غي مخپي ولی ځکه چې دغه وخت کې بلتون رالو جدایي رااله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زوی مبارک ابراهیم تلس میاشتو په عمر کې وفات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې غیږ کې نیول او دا غسا وته پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښ کې لاړې د سترګو نه اوښ کې لاړې او دا الفاظ یې وې چې القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون سترګو نه اوښ کې بهیږي زړه غمجن دی او ستا په جدایي باندې موږ ته صدمه رسېدلې ده اے ابراهیم ولا نقول الا ما يرضى به ربنا لیکن په خپله به داسې ټکې نه راوباسو چې زموږ رب پروردګار پې باندې ناراضه شي او دا هر څه د الله دپاره موږ برداشت کوو په دې کې تعلیم د امت دپاره چې د خپلو مینو د خپل خپلوانو په جدایي باندې سړی خفه کېږي طبعي طور سره هغه ته صدمه رسي لیکن دا هر څه د الله دپاره دي نو هغه برداشت کوي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل چې سترګو نه اوښکې دي نو وی انت یا رسول الله یا رسول الله تاسو خو هم جاړئ یعنی تاسو خو په مړی باندې د جړا نه منع فرمایلی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې دا هغه جړا نه ده دا خو په زړه کې ترس وي رحم وي هغه رحم د وجن د انسان د سترګو نه وبزي دا هغه ترس د وجن د انسان د سترګو نه وبزي او چې کوم سړی زیګرور وي سخت زړی وي هغه بل حالت دا خو رحم دی او هغه جړه بل موقع باندې فرمایي چې په کوم کې مخ ټکول ویښته شو کول سر سینه وهل گریوان شلول کپڑے شلول ځان وهل داوی دا جړه حرام ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګڼ شمېر احادیث دي په بخاری کې او دا حدیث په کتابونو وي ان المیت ليعذب ببكاء اهله علیه مړی ته عذاب ورکولې کېږي چې کله په اهل عیال جړه کوي هغه جړه مراد ده کومه چې رستو ذکر شو او مړی ته هغه وخت عذاب ورکولې کېږي چې مړی مکلف او هغه د خپل خپلوان په مسله نو پوي کړي موږ سره د هر یو څه فکر شته ګرانی ده
اوړه راړل پکار دي د مخکې نه، ځکه چې یو ورځ تېرېږي چې شپه تېره شي د دالونو په ریټ کې فرق راغلی 50 روپۍ کیلو ګراني، د دې غم مونږ کوو دا کول پکار دي. لیکن مونږ د هغې خبرې هم د خپل اولاد او اهل و عیال چې د هغوی د اصلاح فکر وي هغه بلکل چوټ هیر کړی. عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې په دنیا کې چې څنګه د خپلو سره او د مسلمان سره د یو مسلمان محبت وي، دا رورولي، دا وحدت، دا یووالی، دا اتحاد او اتفاق برقرار یو مسلمان ساتل غواړي، دا هغې لارې شته، په آخرت کې به هم دا وي. حضرت سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی دی، یعنی مشرانو تابعینو کې دی، ډېرو صحابو سره ملاقات شوی دی. یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت ابو هریره رضی الله عنه مشهور صحابي دی، هغه سره ملاقات شو. چې څنګه کېناستل نو ابو هریره رضی الله عنه چې صحابي دی هغه ورته فرمایي وای دعا کو چې زمونږ ملاقات د جنت په بازار کې وشي، هلته یو ځای شو، دلته هم یو ځای وشي، هلته یو ځای شو. سعید ابن مسیب رحمه الله حیران شو، مشهور محدث هم دی، ګڼ شمېر احادیث ته مروي دي. وایي چې صاحب په جنت کې او بازار وي او بیا ورته ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان چې د الله د طرف نه به چې کله جنتیان جنت ته ورننوځي یو منادي اعلان کوونکی اعلان وکړي، بیا به جنتیان ټول راوځي او یو ځای کې به مجلس جوړ شوی، په هغې کې به د الله جل شانه دیدار کېږي، ټول جنتیان به راغونډ وي. څوک به د زبرجد په منبرونو ناست، څوک به د یاقوت په منبر ناست، څوک به د لولو په منبر ناست، څوک به د سرو زرو په منبر کرسۍ ناست، او څوک به د سپینو زرو په منبر ناست، څوک به د مشکو او د کافورو په غونډیو باندې ناست. او حدیث کې راځي وما فیهم من دنی، په هغوی کې به کمتر او ذلیل سړی یو هم نه چې دا لاندې دی او دا بره دی، هر یو به خپل ځان داسې محسوسوي چې زما نه اعلی ځای کې بل څوک نه دی ناست. بیا به الله جل شانه خپل دیدار دې خلکو ته نصیب کړي. دوی ته به وایي چې تاسو داسې شی در نه کړم، یو ناشنا شی، ای به وایي چې یا الله تا مونږ ته څه نه دي راکړي، هر یو شی دې راکړی، ځکه چې جنت کې مختلف نعمتونه دي. الله پاک به فرمایي چې ما خپل رضا درکا، زه به تاسو نه کله هم نه ناراضه کېږم، او دیدار به وکړي او زیارت به داسې کېږي چې هر یو کس سره به الله جل جلاله رب العالمین زمونږ خالق او مالک او رازق ذات خبرې کوي براه راست، په منځ کې به ترجمانی کوونکی نی نیخ پنیغا. بیا به الله جل شانه د طرف نه یو دسترخوان او یو بازار وي، په هغه بازار کې چې صحیح د خوراک څیزونه، د اغشتو د اچولو څیزونه هغه پکې وي، او چې څنګه د انسان په زړه کې خواهش راشي نه هغه ملاوي. په دې بازار کې ابو هریره رضی الله عنه فرمایل چې یو جنتی او بل جنتی سره ملاقات، مخکې مجلس خو د الله جل شانه، دلته په دنیا کې یو معزز کس په مخ کې کله دوه کسان خبرې نشي کولی، خو چې مجلس ختم شي نو بیا کوي، نو هغه به د مجلس په اختتام باندې بیا هغه بازار کې د یو بل سره ملاقات کی، هغې کې به محبین چې یو بل سره تعلق په دنیا کې و هغې د یو بل سره ملاویږي ملاقات وکړي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دنیا کې د مسلمانانو اتحاد او وحدت او د یو بل سره محبت دا بیا په څه باندې جوړیږي؟ دا په دین اسلام باندې جوړیږي، دا په توحید باندې جوړیږي، دا په ایمان باندې جوړیږي، دا په اعمال صالحو باندې جوړیږي، دا په تقوا او خوف خدا باندې جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د طائف مشرکینو تکلیفونه ورسول، مبارک پکانو باندې وشته، الکانی ورپسې کړو، پیزار مبارک د وینو نه ډک شو، زخمی حالت کې رالو، د عتبہ او د شیبه د باغ د ونو د سوري لاندې د لارې په څنډه کېناست. عتبہ او شیبه هم دشمنان دي، سخت کافر دي، د هغې په ترس رالو او خپل خادم غلام عداس ته وی چې هغه نوکرو
وی دو کده ته د انګور یو غونچه او سخت تکلیف و درسېدل دی چې دا عداس چې هغه غلام او نصرانی هغه رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په وتال کې د انګور غونچه راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنواغشت دانه او بسم الله الرحمن الرحیم یوي مونږه عام د آداب او د سنت او خیال نن سبانه ساتل کی د مسلمان شناخت ده د خپل پیغمبر او د صحابه او د تیر او اسلاف او مسلمانانو سره زمونږ یوواله او محبت او اتحاد په دغه اعمال او د دین په خبرو باندې جوړیږي بل څه باندې نه ته وی چې زم مسلمان مغم مسلمانانو بس په دې خبره باندې نه ته د مسلمانۍ کردار دغه اخلاق دغه آداب دغه مسلمانۍ کړهوړه دغه ظاهر لباس پوشاک ناست ولاړه دغه غونه جوړ کنوستا اتحاد به خبرو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بسم الله الرحمن الرحیم اوه عداس حیران داسې نیغ نیغ وته ګوري او چې دا بسم الله ولې ځکه چې هغه ته پته وه چې دا خو د پیغمبرانو تعلیم دی چې کله یو کار شروع کیږي نو هغه په بسم الله سره شروع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر زیبان لم يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع وابتر او کما قال علیه الصلاۃ والسلام هر یو کار د شان والا چې داغه په ابتدا کې بسم الله ونه ویل شي نو غنی منګړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته مخامخ ناس ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنه تاسو کوي چې ته د کم خارې د کم ځای هغه وته وی چې زه د نینوایم موصل په عراق کې ده ورخه د هغه کلی زما رور یونس چې د کوم کلی یونس علیه السلام د الله پیغمبرو داغه د پیدایش ځای دا زما رور یونس چې د کوم کلی وته د هغه کلی هغه نور حیران شو وته وی چې ته یونس څنګه پیژنې وته فرمایي چې مونږ ټول رونه یو زم پیغمبرم یونس علیه السلام هم پیغمبرو او انبیا په خپل کې رونه رونه یي تاسو پرې دا رشتہ اوس ګڼلې رشتہ د اتحاد ځکه چې اغم په الله باندې ایمان او زمان په الله باندې ایمان دی اغم الله پیغمبر جوړ کړي او زم الله پیغمبر جوړ کړم هغه تم الله جل شانه د خپل توحید او وحدانیت پیغامات په نازل کړي او چې ته خلکو ته وایا او ما تم دا حکم شوی دی چې خلکو ته دا پیغام رسو مونږ خپل کې انبیا رونه رونه دي اتحاد او وحدت په دې خبرو باندې راځي نو الله جل جلاله اوس دا کومه ورځ چې را روان دي دا خبره زه اکثر عرض کوم ځکه چې ما سره د خپل ځانم فکر دی او د خپل رونو بایګانو د خپل متعلقین هم را سره فکر دی دا ورځ چې را روان دي په دې کې به داسې جدایي راځي داسې بالکل به یو د بل نه بیل شي دوه رونه وبیلیږي پلار او زوی به بیلیږي مور او لور به بیلیږي که غواړي یو کس چې زما د خپل خپلوانو سره یووالی وي مونږ یو ځای یو په دنیا کې به دا بلتون شروع کېږي اوس الله جل شانه فرمایي دلته ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا مونږه آسمان او زمکه او سچب د دې دواړو په منځ کې دي دا عبس فضل او باطل نه دی پیدا کړی دا عبس نه دی پیدا دې پسې شاته یو نتیجه ده کچری د دې د کافر وای د دې د پیدایش مقصد د خپل راغلی چانه دی پیدا کړی دهریه وای او دې پسې شاته بیا رستو ژوند نشته دی همدغه دې فائدہ نه واخله نو کچری دغه د دې د پیدا کولو مقصد وینو د هیڅ پیدا نشو دا بس ځکه چې د عمل دوران کې دا غي نه فائدہ نشي غشته مزدور چې کله مزدوری کوي دیاړی مار چې کله دیاړی کوي نو د سحر اتو بجو نه تر 4 بجو پورې د ځان نه خلو بس کچری دې ټیم کې د کباب بوتلې مختلف سيزونه راوړي او کومه دیاړی چې واش دغه پاره کې ورکی لا په نورې مخېږي نو دا خو خيار نه ده بلکې دا ساده ګل ده د ځان نه خلیو باسي جمعي کی
د روزانه په حساب سره یا د هفتې په حساب سره یا د میاشتې په حساب سره بیا غونډې والی بیا په هغې باندې را روان ژوند ښه تېروي د خپل او د خپلو بچو. که چېرې دنیا کې دا دنیا بس دغسې هغه ساعت د دې نه پیدا اخله وروسته بیا څه نشته دی، نو دا کار یې عبث دی او الله جل شانه عبث کارونه نه کوي، هغه حکیم ذات دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان